منظور هم دی د ګټلي مو سابقه کونسلر پاتې شوی دی یوث نن د سوات پرخصوصي نیوز د دفتر راغی خپل فریاد مخامخ کوي سپین بجې السلام علیکم. زه احساس پروګرام سره اوسېدل ستاسو ټول لپاره د او داسې یو ځوان سره ستاسو نیک په دې پروګرام کوو چې هغه تاسو ته د خپل خیالات اظهار کړي. موجودہ دی یوث کونسلر دی ملوک آباد سابقه یوث کونسلر شیرعلی. موږ تاسو ته په سوات پرخصوصي نیوز کې هرکلی وایو او تاسو لکه دا 1500 ورځې څنګه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نوال تاسو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې ولدون لنډ تنګ وخت کې تاسو زموږ بینوالو ته مونږ حاضر کړو او تکلیف خو ډېر زیات دی څنګه چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کروناوائرس یو وبایي شکل اختیار کړی دی او چونکې په پاکستان کې او بیا اوس په سوات کې پکې هم ډېر کیسونه شروع شوي دي. د ډاکټرانو د رپورټ مطابق ما خیال دی چې 25 کیسونه په سوات کې رالو. نو الله دې پکې ډېر خیر واچوي او زما خو حکومت ته مې دا ګزارش دی لکه غریب خلک پکې هم ډېر زیات سیوا دی او خلکو ته تکلیفات ټاټکې واله شو ګاډو واله شو نور داسې که مونږ خیال وکړو د اخبار واله شو د دې هم څه 15 ورځې وشوې چې کاروبار لکه د هر سړي پټه پناست دی. نو کم خو چې د سرمایدار خلک دی او ګزاریال خلک دی نو خو خیر دی جو په هغو خو به دونه اثر څه ووایم که پرې باسي خو زیات کر غریب عوام ډېر زیات دي. نو دیو له پکارو حکومت له پکار دی چې د هغو څه نه څه سپورټ وکړي. دا اسی د میسجونو شی نه دی چې 71 51 ته یې سینډ کا او 85 84 ته یې سینډ کا 40 32 ته یې سینډ کا. نو دا خو خبره نه شوه چونکې زه په خپله سابقه ممبر یم. دغه شانې زما نور وروڼه هم ډېر زیات ممبران وو په د هر یو نو کونسل په سطحه باندې وو. نو حکومت به ډېر څه نه شو کولی. نو د دې ممبرانو په نوټس کې به یې راوستي او دوی به یې یوې میاشتې کې صرف بیا به حل کړي وو. قدرې اختیارات خو زموږ سره مخکې هم نه وو بیا هم نه. موږ به د خپلو خلکو نشاندهي کړې وه چې او دا سړی مستحق دی او دا نه دی. نو زه په امید سره دا وایم که چېرته زه پکې غل ممبر وی هسې اګزامپل ورکوم که زه پکې چېرته غل ممبر وی خو د ما سره په ویلیج کونسل کې چې کم 12 ممبران نور وو نو هغه به ټول غله نه وو. نو دا حکومت ډېر زیات زیاتې دی خپلو عوامو سره وکړو بلکې سخته ناروا یې وکړه ظلم یې وکړو. دا میسجونه او دا خو خبره نه ده. اوس لکه دنیا خلک ما ته راشي بېګا په الله یقین وکړي زه بېګا څنګه روټۍ ته کېناستم ما له مڼۍ نه واغستې زما ګاونډي ور وډبوو. ما نه یې دا پوښتنه وکړه وې د دې 71 81 دا څه حساب دی هلکه وروره ما دا خو به ته ډېر لیټ پر دې رزلټ راځي. وایي ما ته وایي د ضلعي انتظامیې سره. نو ما یې د ضلعي انتظامیې خو ډي سي دی خو ما یې د ډي سي اجازه د هغو کله اختیار ورکړی دی او نه ډي سي په دې کې څه کولی شي چونکې زمونږ خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم زمونږ خپل وزیر اعلی دی. خو څوک وایي اوس په دې کې مونږ مخې ته نه شو ویلی چې پته نه لګي چې دوی د قوم سره څه لوبه کوي او په کومه تیاره او رڼاګانو کې ساتي. دا زه خصوصا د خپلو نوجوانانو ته یم چې لکه د دې دا وخت د سیاست نه دی. دا خبرې زه ډېر زیات په افسوس کوم د خپلو عوامو او د خپلو کوم چې غریبانان وروڼه دي زموږ د هغو اواز مې راوچت کړی دی نو هله راوستی دی. دا د پارټیانو مارټیانو لنډ نه دی دا یو قدرتي عذاب دی. نو په دې کې مونږ چې په دې وخت کې یو نه شو نو مشکله ده که د دغه یوث فورس په پیور کې خو زه د سره نه یم دا خو هسې لکه د دې قوم سره لبې کول دي خو زه صرف او صرف زمونږ چې کوم شتمن خلک دی زه به د ارشاد خان نه شروع کوم. ارشاد خان به والما او زموږ د جماعت اسلامي کوم محمد امین صاحب چې دی او نور چې کوم سابقه امپیګان دي نو زه هغو ته ګزارش کوم چې دوی لکه یوازې په خپلو مالو کې نه او په ټولو مالو باندې نظر وساتي او ډېر زیات غریب خلک دی د الله په اثر به کېږي خو دوی به پکې خپل یو محنت او خپل یو کردار به پکې بھرپور ادا کوي. ښې بدې روانې دي که نه زمونږ ډیرکټ چیرمین پزیکیم صاحب خو زه اورم چې وایي پلانکي یونین کونسل ته لاړ پلانکي یونین کونسل ته لاړ خو زما په ملوک آباد کې به انشاءالله چې تر اوسه پورې لا د 2 روپو څه شی به یې نه وي ورکړی. دا زه په ګارنټۍ سره یم او زه په دعوې سره یم مو د خدمت دپاره چې خو چې دوی چونکې حکومت دا مهرباني وکړه خصوصا زمونږ د خپل وزیر اعلی چې د دې لپاره اواز جوړ کړی چې کم د هر قسمه ترقیافته کار فنډونه چې دي چې هغوی د کرونا
په ریلیز پیکیج کې ورکړی، خو داسې نه چې دا د میسج په شکل کې او دا په یو شکل کې دا په بل شکل کې، چونکې په حقیقت کې زیاتې د اړو نه ورکوي. سلسل لوبۍ دی مستحق خلق لورګي سلسل لوبۍ، خو چې موږ ته پته ولګي چې او دا خلق د دې خلکو همدرد او مرستیال دی. نو چونکې ما خو مخکې مې ویل دي په 2013 کې چې کله الیکشن وشو او چونکې د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ په صوبه کې اکثریت بیا موندو او لوی اکثریت بیا موندو، زما په خپله پکې هم ډېر زیات ښه کردار و د پاکستان تحریک انصاف لپاره. خو چونکې په 15 کې چې بیا ما ته پته ولګېده چې دا تشې او دوړه ده او یو هوا ده او یو وسیله یې راولتې ده او سبا به د دې قوم به زم ډېر زیات مجرم پاتې کېږم، نو د هغه په وجه باندې په 2015 کې ما د دوی نه خپله پارټۍ بدله کړه. خو چونکې دا وخت د پارټیانو نه دی، خو دا خبره صرف د خپل قوم ته په نوټس کې راولم چې دلته ګورئ هسې یوه هوا ده او یوه دوړه ده. دوی ګډې قوم له خو زه دا میسج ورکړم چې کوم چې احتیاطي تدابیر دي نو په دې باندې عمل کول غواړي، چونکې دې ته عملي جامه اچول غواړي. څنګه چې مونږ لکه د بهر ته راوتي او د بهر نه خپلو کورونو ته لاړ شو، نو پکار دی چې مونږ خپل لاسونه په صابون باندې وینځو، په سینیټایزر باندې دایي صفایي وکړو، او چونکې مونږ چې څنګه کورونو ته وردن نه شو چې خپلو ماشومانو سره د میلاوېدو نه هم لږ احتیاط وکړو چې څو مونږ خپل لاسونه او خپل مخ او دا ښه په صابون باندې ښه برابر وینځلی نه وي، او چې څنګه چونکې ډوډۍ ته کښېنو چې هغه هم لاس وینځو او چې بیا د ډوډۍ نه بس کړو چې بیا هم لاس وینځو. نو احتیاطي تدابیر په ډېر زیاته ګڼه کې ودرېدم نه دي پکار، چونکې د کرونا وایرس په شکل کې دا کوم عذاب چې دی نو احتیاط پکې ډېر زیات لازمي دی. نو احتیاط خو هسې هم ښه شی دی، انساني ژوند چونکې ډېر زیات قیمتي دی، نو الله دې ډېر خیر را پېښ کړي. خو زه پکې زما چې دا کوم پولیس ورونه چې ولاړ دي نو چونکې دیو هم داسې یوازې په دیو هم نه کېږي، چونکې د هغو ته زمونږ د تعاون، زمونږ د سپورټ، زمونږ د ریلیف ورکولو ته شدید ضرورت دی. او زه د سواد ډیپیو نه دا مطالبه کوم چونکې دیو له الاونسونه ولګوئ، د دیو د تنخوا نه ایکسټرا پیسې، ځکه بازارونه خو ټول بند دي، نو چې په دې خپله تنخوا کې دیو د 24 غنټې ډیوټي کوي، نو دا زموږ دپاره ډېره قابل قبول خبره ده، چونکې ګورنمنټ د پی ټي آی یو دغه جاري کړی دی، ډاکټرانو ته یې د یوې میاشتې اضافي تنخوا ورکړه، دا یې ښکلی ګام واخیستو، ډېر ښه اقدام یې پورته کړو. خو چونکې زه د پولیسو دپاره د سواد د ډیپیو نه دا مطالبه کوم او چونکې ګزارش ورته کوم، دا ورته زما یو ریکویسټ دی، څنګه چې زمونږ د پولیسان رونه ستړي شو په روډونو باندې، زه اینم چې 24 غنټې هغو ډیوټي کوي او ډېر په نره لګیایي، ډېر په ښه اخلاقو کې لګیایي او ډېر زیات مطمئنه کول کوي لګیایي. نو چې موږ د هغوی سره څه هیلپ نه شو کولی او د چیو د اوبو هم ورته نه شو کولی، نو دا به موږ ډېر زیات بد کوو چې په هغوی باندې الټه ګزارونه کوو، الزامونه پرې لګوو، دا نه ده پکار. او د حکومتونو نه شو په تمه کېدی، خو د الله نه به د خیر سوال کوو، او الله پاک چې څنګه د عذاب په موږ باندې راوستی نو خدای پاک د غیبانه په خپل رحم باندې ختم کړي. او تاسو مهرباني وکړئ دا ذکر پکې ډېر زیات کوئ، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. که 100 پیرې ویلی شئ، 500 پیرې ویلی شئ، 1000 پیرې ویلی شئ، خو چې ټایم درته میلاوېږي نو وایئ، چونکې ټایم وله وباسئ او وایئ، او الله دې غیبانه زموږ په خپل رحم باندې دا عذاب ختم کړي او موږ دې په الله د نور عذابونو په خپله باندې وساتي.